دو ته د دو احساس نشته دا چې کوم چیرې تاسو ته ښکاري لګیا دي جی دو احساس نشته یو بل باندې دوکاڼي وهي لګیا دي او منځ کې جدانو خرابېږي لګیا ورکر هر یو شي ته تیار یو اف آی آرو ته هم تیار یو هر یو شي ته لیکن نوکري هم پرېښلو ته تیار یو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو سنجو ټي وي طرفه مهران خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو څو ورځو نه به تاسو ګورئ چې په کوهاټ کې د اوبو مسله چې کوم دی راځي مخته خلک شکایت کوي چې یاره ټي ایم ای طرف نه اوبه بند دي خو دې سټ ته بیک ګراونډ څه دی هغې نه هم موږ تاسو خبرو چې د ټي ایم ای اهلکاران لګیا دي دا سره په احتجاج دي د اوبه بند کړي دي خو هغه هم څه وجوهات دي. درېیمه میاشت ده بلکې چې دو تنخواهانې بند دي. موږ خو دې ته ګورو چې څلورمه پنځمه ورځ ده چې زموږ په شهر کې په کوهاټ کې اوبه نشته دي اوبه بندش ده خو دې ته نه ګورو چې د درېیمه میاشت دغه چې کوم دی ورکران دا غریب خلک چې کوم دی که نه کور ته درو میاشتونه څه نشي وړی د دو کورونو چې کوم دی چولې بند دي ټیک شوه خوراک څښاک چې کوم دی په دو باندې بند شوی دی تنخواهانې دو ته نشته نو دو به خپل دا زندګي چې کوم دی دا څرنګه چې کوم دی که نه ترتیب سره به دا روانوي. نو اوبو بندش خو واقعي چې کوم دی کوهاټ خلکو ته تکلیف دی خو ورسره د دو اواز خو به موږ تاسو مخ ته کېدو چې دو څه وایي او دو څه ډیمانډ دي او دغه احتجاج دو ولې شروع کړی دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. الحمدلله سر جی د اوبو بندش خلکو ته راځي لګیا ده څلورمه پنځمه ورځ ده خو دې مین څه وجوهات دي او د تاسو چې کوم احتجاج شروع کړی دی اوبه مو بند کړي دي په شهر باندې دې څه وجوهات دي؟ یاره جی داسې ده چې دا درې میاشتې وشوې چې مونږ چیغې ویو لګیا او یو کال نه دا سیستم شروع دی چې یو کال نه دو یو میاشت تنخواه راکړي او د دوی پاتې شي او بیا چې میاشت رسي درې میاشتې وشوي نو دا غریبان خلک دي جی دو کورونو کې ډېر بد حال دی خو لیکن چاته دې احساس نشته نه د ډبلیو ایس ایس سی ته دو احساس ده نه د ټي ایم او صاحب ته دو احساس ده چې یاره دا ورکران خو مونږ واستولو ډیپوټیشن باندې ډبلیو ایس ایس سی ته خو دی والا چې کوم بقایجات دي دا ګزټډ پوسټډ دي باقاعده بجټ کې دو تنخواه وي نو دی تنخواه بیا چې تاسو مونږ دا تاسو کوو چې دو درې میاشتو تنخواه بنده ویلې بنده دی جواب نه د ډبلیو ایس ایس سی سره دی نه ټي ایم او سره دی. صحیح. دا پنځمه ورځ ده چې د اوبه بند دي تاسو سره په احتجاج نو چا تاسو مسله وانه اورېده غورې ورباندې ونه کړو چې یاره دا حل شي؟ دا جی داسې چلو شو چې درې ورځې پهله مونږ یو دو ته ویلي وو چې یاره مونږ به دا کار کوو که تاسو تنخواه نه راکوئ هغې کې جی اوس ډبلیو ایس ایس سی والا هم حقیقت تا ته نه ښیي او د ټي ایم او هم حقیقت نه ښیي دې کې داسې چلو شو چې داسې نمونه یو غریب ټیوبویل اپریټر و هغه کور ته لاړو بچی بیمار و دوره پیسې ورسره نه وې چې یاره هغې علاج یا هغې دوایي دپاره پیسې هغه کړي وی روان و اکسیډنټ یې وکړو اوس هم ایل آر ایچ کې کومې کې پروت دی نو نه د ټي ایم او ته احساس شته نه د ډبلیو هغې ته چا یوه روپۍ ورنه کړه نو دو هغه چې دو کتو نو دا ټول سره په احتجاج شو او دو دا ویلو چې یاره موږ بالکل کار نه کوو هر یو شي ته تیار یو اف آی آرو ته هم تیار یو هر یو شي ته لیکن نوکري هم پرېښلو ته تیار یو خو چې تنخواه میلاو شي. صحیح. تقریبا پرون تاسو به لیدلی هم وي میر صاحب هم یو ویډیو پیغام جاری کو چې دو ته موږ 1 کروڑ روپۍ چې کوم نه جاری کړی خو دو ډبلیو ایس سی طرف نه په هغې باندې چې کوم دی که نه ریجکشن راغلو هغه واپس کړي چې یاره دا مو دپاره کمې دي نو دې حوالې سره به څه وایي؟ دې باندې زه لنډه یوه خبره به کوم چې د دوه هاتیانو جنگ شروع ده او منځ کې چې دا نو دا لږ د کیمرامین دې ته وښیي چې دا دو کسانو باندې قیامت هم تېرېږي لګیا او سخت هم تېرېږي لګیا دا خو داسې دفترو کې ناست دي لیکن دو ته د دو احساس نشته دا چې کوم چیرې تاسو ته ښکاري لګیا دي جی دو احساس نشته یو بل باندې دوکاڼي وهي لګیا دي او منځ کې جدانو خرابېږي لګیا ورکر او دې کې زه دا کوهاټ سماجي څومره تنظیمونه دي هغو ته هم دا خواست کوم چې خدا را راشئ او د دوه هاتیانو منځ کې چې دانو دا ورکر بچ کړي د دا ورکر هم د کوهاټ دي دوم چې دانو مو ایم این اے ایم پی اے صاحب ته ووټ ورکړی دی دا نه ده چې صرف دا ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب کوهاټ خبره کوي دا هم د ایم پی اے ایم این اے صاحب ووټونه دي راشي که نه اوس دو حساب وکړي که نه یا 200 ځواب والي که نه چا نه. صحیح. دا احتجاج به تاسو کومې پورې جاري وي او لاستلی څه پیغام لرئ انتظامیه ته چې کوم موجوده خلک دي چې دا مسله حل کوی شي هغو ته څه پیغام لرئ؟ صاحب یو کال نه مو همدا ژړا کوو لګیا چې مو ته تنخواهانو سیستم اپ ټو ډیټ کوي یا خو ټي ایم ای ته مو حوالې کوي چې چېرته نه مو لاړو ټي ایم ای نه اوس
لاړو مو ټي ایم نه تنخوا به ټي ایم را کوي کار به هغو خلي نو موږ دا خواست کوو چې دا 3 میاشتو تنخوا دی او بقایا چې کوم ایریا دی نو ټولو نه دی صرف چې کوم سټاف چې دا نو ډیپوټیشن باندې د ټي ایم نه ډبلیو ایس سی ته لاړ دی که نه صرف هغو بقایا دی آیا دا څوک دی دا د ټي ایم ای حصہ دی که دا د ډبلیو ایس سی حصہ دی دو ته د خپل شی ورکي چې کوم دو حق جوړېږي نه حق شی نه غواړو حق جوړېږي دو والا چې دو ته خپل حق ورکوي کار به انشاءالله شروع شي صحیح جی قدرمنو سہیل صاحب خبرې تاسو اورېدې دا مسله مینلی مسله چې کوم دی که نه ټي ایم ای او د ډبلیو ایس سی په دې درمیان کې دی او دا غریب ورکران تاسو ګورئ چې کوم دی دا د مینځ کې ذلیلېږي خوارېږي لګیا دي د دو تنخواهانې بندي میر صاحب ویډیو هم تاسو به بېګا کتلي وي چې یاره موږ ډبلیو ایس سی ته 1 کروڑ روپۍ ورکړي هغه واپس کړي نو دا ډبلیو سی سی افسران چې یاره مراعات اخلي لکونه لکونه تنخواهانې اخلي خو دا غریب خلکو ته د دو حق نه میلاویږي دا تنخواهانې دو ته نه میلاویږي په همدې تنخواهانو دو کور چلیږي دو کچن چلیږي لګیا دي نو تاسو وکتل دې نه مخکې هم چې کوم د وټونه مو شو دا د ایم این اے ایم پی ایم جوړ شو خو دا د کوهاټ مسایل اوس هم هغه شی پراته دي دا مسایل به اخر څوک حل کوي څوک به دې ته مخکې راځي د دغه غریب ورکرانو مسایل به اخر څوک اوري په دې حواله سره تاسو موږ سره خپل رائے شریکولی شئ چې انشاءالله ملاویږو به یو نوي پروګرام سره تر هغې پورې ما ته راکړئ اجازت د لوی خدای په امان